بسم الله الرحمن الرحیم باب تفعیل. دې ټول دیارلس خاصیات دي. په دیارلسو خاصیاتو کې اول نمبر خاصیت تعدیه ده. تعدیه تعریف مخکې تیر شوی او لغت کې تجاوز کول، اصطلاح کې په مجردو کې څوک لازمی هغه متعدی کې، بلکې اصطلاحي تعریف دا دی لازمی متعدی کول. پهله دې درې قسم دي، خود دوه قسم باب تفعیل کې راځي. مجردو کې یو مفعول ته متعدی، مجردو کې لازمی باب تفعیل ته رواړه او یو ته متعدی کوي. لکه فرح خوشاله شو، فرح بل خوشاله کو، فرح زید عمرو. مجردو کې یو مفعول ته متعدی باب تفعیل ته رواړه او دوه ته متعدی کوي. علمت زیدن یو مفعول ته متعدی دی، او علمت زیدن حقا دوه ته متعدی شلو. دویم نمبر پاتش ولا چې مجردو کې دوه ته متعدی باب تفعیل دي، دریو ته متعدی کې نو دانش کولای دا سره د باب فعل خاصه ده. بهرحال دویم نمبر پسې تسیر دی. تسیر لغوي معنی د ګرځول او اصطلاحي تعریف دی فاعل چې مفعول صاحب ماخذ جوړ کی. فاعل مفعول لرا صاحب ماخذ جوړ کی. لکه مثال په تور معنی نزلته، نزول چې دلته ماخذ دی. نزلت زیدن ما زید لرا صاحب د نزول جوړ کو، جعلته ذا نزول. او دا ویلو تسیر او تعدیه کی عموم خصوص من وجه نسبت ده. نزلته کی دواړه موجود دي. دریم نمبر پسې د سلب ماخذ. دې لغوي معنی دا ماخذ سلب کول. او اصطلاحي تعریف فاعل د مفعول نه ماخذ سلب کی، فاعل رپاسی د مفعول نه ماخذ سلب کی. لکه مثال په تور باندې قضیت عینه، او دا متعدیم ویخه د عمل ویلو. الله کسرګه کی خزل او غرزیدله. او قضیت عینه دا غیر سرګه مې خزل لری کړله. څو شو؟ درې. څلورم نمبر سیرورت دی. په لغوي معنی د اړول او د سیرورت اصطلاحي تعریف درې معنی دي کنه. لکشن صبر حجی د دې درې معنی دي. اول فاعل چې صاحب ماخذ جوړ شي، دی ولا کړی دا کنه دا معنا. اچھا جی. نور الشجر ماخذ پکې نورون دی. نور الشجر مر فاعل چې کوم دی نور والا جوړ شو. نور والا مطلب هغه غونچی ونه کې میوه چې دا بوټي چې کله غونچی د میوه کې هغه ته مراد دی. نو ونه چې دا د غونچی والا جوړه شوله دغه ش نور معنی دی ښه. پنځم نمبر بلوغ دی. د دې معنی د رسیدل او راتلل. مثال لکه عمق زید، ماخذ ته رسیدل، ماخذ ته راتلل داسې به وایو. عمق زید فی العلم. عمق چې کوم ماخذ دی هغه عمق دی، گهرائی ته ویل کېږي. زید په علم کې گهرائی ته ورسېدلو. او ماخذ ته راتلل لکه خیم زید، زید خیمه ته راغلی، خیمه ماخذ دی. شپږم نمبر مبالغه ده. مبالغه معنی ده زیادت، او به دې درې قسم دي. په ماخذ کې زیادت کول له اصطلاحي تعریف دی. کله په فعل کې زیادت وی، کله په فاعل کې زیادت وی، کله په مفعول کې زیادت وی. مبالغه وی پکې. مبالغه فی الفعل مثال مبالغه فی الفعل خپل کور کې په دوه قسمه ده. کله مقدار کې مخکې تر شوی مراته، کله کیفیت کی. مقدار کې لکه جول زید، جول ماخذ جولان دی. لکه زید ډیر تاو شو، دا مقدار دی، بار بار تاو شو. او مبالغه کیفیت کی صرح زید، زید خ ظاهر شو، بار بار ظاهر نه خ ظاهر شو، کیفیت بیانې. دته ویل کېږي فعل کې مبالغه ده د ماخذ. کله مبالغه فی الفاعل وی، یعنی ماخذ د فعل په اعتبار سره زید وی. موت الابل، د دې ماخذ د موت
فاعل په اعتبار سره زید دی چل کو خان ډیر مړ شو مبالغه فی المفعول دې مطلب دا دی چې ماخذ په اعتبار د مفعول سره زید وي لکه قطعت الثياب کپڑے می ډیر کټ کړل قطع دا ماخذ دی ډیر کپڑے می کټ کړل وم نمبر د نسبت ال الماخذ لغوی معنی دا ماخذ ته نسبت کول اصطلاحی تعریفی فاعل مفعول ماخذ ته منسوب کی فاعل رپاچی کی مفعول ماخذ ته منسوب کی لکا فسقته دې ماخذ دې فسق نو فسقت زیدا ما زید فسق ته منسوب کو ماخذ ته منسوب کو اتم نمبر دې الباس ماخذ دې لغوی معنی دا ماخذ اغستل اصطلاحی تعریفی ماخذ بل چته غسل خل لغوی معنی دار اصطلاحی تعریفی فاعل رباسی کی مفعول ته ماخذ واغوندی جللت الفرس جول چره دای ماخذ دیکھا جللت تو فاعل له ما فرست اغا جول واغستلو جول ته په اردو کې وایي غره عربی کو ته جل وای نو جللت ماخذ جل دی جل فاعل رپاسې ذو مفعول ته جل ماخذ واغستلو تخلیط نهم نمبر تخلیط دی دی لغوی معنی دا یو ځای کول اصطلاحی تعریفی چې فاعل د مفعول فاعل چره مفعول د ماخذ سره خلط ملکی فاعل رپاسې کی مفعول د ماخذ سره خلط کی لکه ذهبت الاناء ذهبت ماخذ ذهب دی سونا او انا لوخي ته وینو ذهبت الاناء معنا لوخه دا مفعول چې دا ما د ماخذ ذهب سره خلط ملت کو یعنی لوخي معنی چې هغه سونه چړاو کی هغه وخت ویږي به لسم نمبر تحویل دې دې لغوي معنی دا اړول اصطلاحی تعریفی فاعل رپاسی کی مفعول لره ماخذ جوړ کی یا د ماخذ په شان دی جوړ کی فاعل مفعول لره ماخذ جوړ کی یا مفعول په شان د ماخذ جوړ کی اول مثال لکه نصرت زیدن نصرت ماخذ دی نصرانی کېدل عیسائی کېدل ماخذ نصرانی نو نصرت زیدن ما زید لره ماخذ جوړ کو نصرانی می جوړ کو او دویم مثال چې دغه په شان جوړ کی ماخذ په شان خیمت الرداء ما صادر لره پشان د خیمه جوړ کو علم ده کنه به اور بس یو لسم نمبر قصر ال غو معنا د ور کوټه کول کمول اصطلاحی تعریف سره چې د اختصار په غرض باندې یو مرکب شی وي هغه په یو کلمه باب تفعیل کې راغون کې دسی وایا مرکب وي د اختصار په غرض باندې با دغه یو کلمه د باب تفعیل نه ادا کی لکه حلل د لا اله الا الله په زمانی وي و برسه دلې کنه لغوی معنی دا اور کوټه کول اصطلاحی تعریف د اختصار په غرض باندې د مرکب یو کلمه د باب تفعیل نه جوړول د مرکب یو کلمه چې دا هغه د چانه جوړه کی باب تفعیل نه ګور لا اله الا الله کلمه لا تی حل لکی هغه شان ان لله و انا الیه راجعون په رجع زید و حلل زید رجع زید دا شان سبحان الله په باندې سبح زید دولسم نمبر انتهی آسان دی موافقت فعل د مجرد موافق راضی موافقت تعریف هم مخکې کړو کنه چې یو باب د بل باب سره هم مانشي نو خلک وې دا غي موافق شو نو دا هم مانکیږي د فعل سره افعل باب تفعیل سره افعال سره تفعل د باب تفاعل سره ناول مثال واورا تمرته او تمرته یو معنا ده ماغه تقجری ورکړي دویم نمبر موافقت افعل د باب افعال سره چې موافق وي ثمر او اثمر تمر دې کنه او اثمر تمر او اثمر یو معنا ده کجور چې هغه تمر جوړ شو یعنی وچ شو دی
دریم نمبر موافقت تفعل باب تفعول سره چې موافق وي ترس او تترس دوړ یو معنا ده ترس باب تفعیل له او تترس باب تفعول له الګ ډالي په کار کې را وستو دیار لسم نمبر اخیری ابتدا ده ابتدا منګه لغوی معنا بیان کړي و شروع کول اصطلاحي معنا دووي اصطلاحي معنی دا چې یو نوې معنی دا باب پیدا کی یا خو هغه سره په مجردو کې استعمال شوی نه یا مجردو کې وی خدا معنی نه وی دغه ماده چې دا د سیوایا ابتدا ویل کیږي چې کوم باب کې خاصیت د ابتدا وی معنی دا داسې باب دی چې د ماده په مجردو کې یا خود سره ونه یا واخلته معنی بدله وا دا ول پر مثال لکه لقب زید عمرا زید چې هغه د عمر لقب کې خودلو دا مجرد کې نشته دویم جرب معنا د امتحان کې واچولو جربت مرارا فما وجدناك الا صادقا وامينا جربناك مرارا د څه کنه او جرب جمل مجرد کې چې وي نه معنا دا او خارش کېدل دا ختم شو به اور پسې د باب تفاعل خاصیات د دې ټول دیار لس خاصیات دي اول نمبر متابعت دي دویم نمبر 11 دي کنه 11 متابعت تکلف د ماخذ او تجنب او لفظ ماخذ تعامل او به اور بس اتخاذ اوم نمبر تدریج اتم نمبر تحول نهم نمبر سیرورت لسم نمبر موافقت او یو لسم نمبر ابتدا اوس دغه کې دی آسان دي ځکه مخکې ټول تیر شو تقریبا اول نمبر متابعت دی متابعت خپل معنی د تابع کېدل مخکې تعریف کړو اصطلاحي معنی دا ده چې دا باب اصطلاحي معنی دا چې یو باب د بل باب نشا تراشي او دا وخی چې دا اول باب کې فاعل په مفعول کې کوم اثر کړي دی دا اثر مفعول قبول کړي دی دلته به څنګه وایو چې دا متابع د باب تفاعل باب تفعیل راځي یعنی دا به باب تفعیل نه پس راځي او دا بخای چې باب تفعیل کې فاعل مفعول کې کوم اثر کړي مفعول هغه اثر قبول کړي دی دا څه کنه ابه دې دوه قسم دي چې فاعل مفعول کې کوم اثر کړي دی هغه ته جدا کېدل به نشي جدا کېدل ناممکن دي لکه قطعت الثياب ما کپڑا کټ کړلا وګور دا باب تفعیل قطعت الثياب تو فاعل له د کار وکړلو په ثياب کې اثر یې پکې وکړو نو ثياب اثر قبول کو کنه وای فتقطع کپڑا کټم شو لاغي اثر قبول کو او دا شي قبول کو چې وس واپس ناممکن ده چې واپس پکې دا ختم شي دا اثر ته لري شي کا دویم نمبر چې د مفعول نه د ماخذ اثر واپس ختمېدل شي لکه ادبته ما زیات تادب ورکو فتادب هغه ادب قبولم کو خدا دا چې واپس ختمېدي شي به ادب شي واپس اذا شو دا دویم نمبر د تکلف تر ماخذ دې لغوي معنی د یو شی په تکلیف سره حاصل اول اصطلاحي تعریفي فاعل چره خپل ځان ماخذ طرف ته منسوب کی داسې ماخذ طرف ته چې خلقتن غي تنوي منسوب فاعل رباطي کی ځان ماخذ طرف ته منسوب کی داسې ماخذ طرف ته چې خلقتن غي طرف ته منسوب نوي لکه تکوف زید دې ماخذ دې کوفه تکوف زید زید ځان کوفه ته منسوب کو چې د کوفه والای ما حالانکه کوفه کې رشتہ نه پیدا شوه امین الله بشاوري وای کنه ځان به خبر ته منسوب کوي نه کې به خبر ته نه دی منسوب کونړې دی دا کې حساب دی کونړې دی کونړې دی خجی دا از شو یا دویمه معنی چا کړی د تکلف ماخذ هغه څه وای چې فاعل چې د
هغه د ماخذ په حاصلولو کې ځان په تکلیف او مشقت کې واچي. خیرم ده کنه، یعنی دا چې ماخذ ځان کې حاصلې چې هغه کې خلقتن نه وي او تکلیف او مشقت کې ځان چې وقع حاصلې. تشجع زید، تکلیف او مشقت سره ځان بہادر جوړي دینه خلقتن به کې نشته دي. تمرز زید، بتکلب ځان مریض جوړي دینه ماخذ په ځان کې شته پکې نه ځان کې پیدا کوي خلکو ته د سی وای چې ما کې شته کجې مخ کې راځي. دریم نمبر دی تجنب، لغوي معنی د پرهیز کول. اصطلاحي تعریفي فاعل فاعل چې دا د ماخذ نه پرهیز کوي، د ماخذ نه ځان بچ کوي. لکه تحوب زید، دې ماخذ دی حوب ګناه ته و انه کان حوبا کبیره. تحوب ځان بچ کوي، زید د چانه د ګناه نه ماخذ نه حوب نه. څلورم نمبر لبس ماخذ، دې لغوي معنی د ماخذ اغسل. او اصطلاحي تعریف همدا اصطلاحي تعریف هم دی، فاعل رباطی کی او ماخذ اغندی. تختم زید، زید د دې تختم زیدن کې د تختم ماخذ څوک دی؟ خاتم دی ښا. نو تختم زید، زید ګتمه واچولا. تعمل لغوي معنی د یو شی په عمل کې راوصل. اصطلاحي تعریفي فاعل رفاچی کی او ماخذ په هغه کار کې راولي کوم د پاره چې ماخذ پیدا شوی دی. چا د پاره چې ماخذ جوړ شوی دی اق کار کې راولي. اوی د دې درې قسم دي چې فاعل ماخذ چې فاعل سره داس یوځي شي چې هغه به جدا نه محسوسيږي او ور سره محسوسيږي. لکه ګوره تدهن زیدن، د دلته ماخذ دوهن دی، دوهن تیلو ته ویل کیږي. نو تیل سره بار پیدا شوی دقیق کې را وصل کنه تیلی ولګول خمزیدار په کوم ځای ولګول هغه پر ځای لګولي هغه به تاسو نیتونه باندې موقوفه ده. خو بهر حال تیلی ولګول. نو ګوره ماخذ سره بار چې ماخذ جوړ شوی حقیقت استعمال کړه او داسې استعمال شو د اول صورت دی چې اوس داسې څوک نه وای چې لکه تیل سړی نه جدا دی او سړی بیل له یو شان محسوسيږي، جدا نه محسوسيږي. دیو نمبر چې فاعل رپاسی کی ماخذ پکار کې راولي د سره بار چې ماخذ پیدای خودم ردا چې جدات محسوسی کی ها ملحق ور سره ماخذ د فاعل سره ملحق وي خو جدا محسوسی کی. لکه تترس زید، دغه ده کنه زید چې هغه ډال پکار کې راوستلو ور ماخذ په کار کې راوستلو کنه خدال حسین جدا موسیقي ډال خو مخې ته نیولې. دریم نمبر چې دا ماخذ بالکل فاعل سره د سره ملحق نشي. لکه تخیم زید، زید خیمه په کار کې راوستله، خیمه خو بیلې او سره بیلی. درې قسم شو، اول ملحق هم وي ماخذ د فاعل سره او جدا هم ته محسوسيږي. دویم ماخذ د فاعل سره ملحق وي خو جدا محسوسيږي. دریم ماخذ د سره فاعل سره ملحق نوی. شپږم نمبر اتخاذ، دې لغوي معنی دا نیول. اصطلاح کې د دې څلور صورت دي. فاعل چې ماخذ جوړ کی، لکه مثال تبوب زید، زید دروازه جوړ کړل. تبوب ماخذ دی باب، زید دروازه جوړ کړه. دو نمبر فاعل ماخذ ونیسی اختیاری کی، فاعل چره ماخذ لره اختیار کی. تجنب زید، زید یو جانب اختیار کړو. تجنب ماخذ چره جانب دی. توجه ده کنه. دریم نمبر فاعل رپاسی او مفعول نه ماخذ جوړ کی. فاعل رپاسی مفعول نه ماخذ جوړ کی. توسد الحجر، توسد زید الحجر، زید رپاسد الفاعل له. توسد ماخذ چې دی وساده ده، وساده بالغ ته ویل کیږي. او الحجر مفعول له، نو زید رپاسد له مفعول نه د حجر نه ماخذ وساده جوړ کړل. نه به پیږي تو ش درې قسمه شو کنه. د اتخاذ څلورم قسم فاعل مفعول لره په ماخذ کې ونیسي. فاعل رباطی کی مفعول په ماخذ کې ونیسي. تأبت الصبي، صبيه دا غلطی لیکل ہے. تأبت زید
الصبیہ. نو مولوی صاحب د دې معنی ده زید رپاسېدلو او ماشومې په ترخ کې ونیولو. تعبت ماخذ ابد دیخه ترخ ته وي او زیدون فاعل دی او الصبیہ مفعول دی. نو فاعل رپاسېدلو زید او مفعول ونیولو کوم ځای کې ماخذ کې ابد کې ونیولو. وم نمبر تدریج دی. تدریج ویل کېږي فاعل یو کار په ورو ورو تدریجن کوي په ورو ورو باندې کې به د دوه قسم دی. یو هغه ده چې فاعل داسې کار په ورو ورو وکړي چې هغه په تیزم کې دی شي یو دم هم کې دی شي یو پیرمانیم کې دی شي. لکه تجرع زیدون زید په ورو ورو ګوند ګوند کر پانی پیا ورور یو بوس کله اب یو ځل سکل شي. او دوه نمبر فاعل ماخذ په ورو ورو وکي په ورو ورو هغه تیز د سپیو ځل او تیز کیږي نه. هغه لکه مثال تحفظ القرآن تحفظ زید القرآن زید حفظ وکړو په ورو ورو قرآن حفظ کړلو دا په یو ځل باندې نه کیږي. خجی څو شو. اتم نمبر تحول له د معنا د اړول اصطلاحي تعریفي فاعل عین ماخذ جوړ کی ځان یا مثل ماخذ فاعل عین ماخذ شي یا مثل ماخذ. لکه تنصر زید عین ماخذ شو د دې ماخذ چې نصرانی دی زید عین نصرانی شو. او تبحر زید دا دویم د بار مثال له زید بحر شو عین بحر خو نه دی کنه مثل بحر دی په علم کې. نام نمبر ضرورت دی. نه لغوي معنی دا فاعل بلکې اصطلاحي تعریف دی. فاعل چې صاحب ماخذ جوړېدل کا یو تسیر دی کنه هغه مفعول لرم صاحب ماخذ جوړي یو دلته خپل ما صاحب ماخذ جوړيږي. تمول زید زید د دې ماخذ دی مال تمول زید زید مال والا جوړ شو. لسم نمبر موافقت دی. موافقت خصاصان دی کنه موافقت خو درځي لکنه یو باب د بل باب سره هم مانشي. موافقت مجرد لکه تقبل زید او قبل زید زید قبول کو دواړه دغه معنی ده. موافقت افعال د باب فعل سره موافق راځي. تهجد او اهجد دواړه یو معنی ده چې تهجد زید اهجد زید زید ځان نه خوب لري کو. موافقت تفعیل تکذب او كذبه یو معنی تکذب به او كذبه. تکذب زید دغه شان کذب زید عمرا دواړه یو معنی ده دروغ ته منسوب کو. او موافقت استفعال لباب استفعال سره هم معنی راځي. تحوج او استحوج یو معنی ده تحوج زید استحوج زید زید حاجت طلب کو. ابتدا یو لسن نمبر خاصه ابتدا ده. ابتدا تعریف مخ کې کړو. ابتدا چې دلته به د تعریف کو چې د بابي تفاعل نه با یو ماده دا سراجي چې ابر سره په مجرد کې وینه او یا با په مجرد کې وی خپل به معنی بدلوي. دا ول بار مثال تشمس زید زید چې کوم دی دا پنور کې ودرېدلو. دو نمبر چې مجردی په دې معنی په بل معنی باندې راځي. لکه تکلم زید زید خبري وکړلې باب تفاعل له او کلمه زید زید زخمی شولو مجرد کې معنی بدله ده. یو باب سیبل مرګري کو سید د باب مفعلی څو خاصیت دي. اچھا جی پنځه دی یو دی خو موږ دینم لړن کړیو کنه کم کم یو مشارکت دی. دو نمبر موافقت دی. دریم نمبر موافقت تفاعل دی نه صحیح ده. او درې نمبر تسیر دی. څو شو درې. څلورم نمبر ابتدا ده او پنځم نمبر موافقت تفعیل دی. صحیح شو. بلکې اصل کې څلور جوړیږي ما ته ویلو ها کم کم مشارکت موافقت تسیر ابتدا دا څلور دي. دا نور څه د بار با څوک ته 15 جوړي او څوک ته و جوړي. موافقت اقسام چې کوم د بیل بیل حسابي نو اول نمبر کې څوک د مشارکت له لغوي معنی د شریک کېدل. اصطلاحي تعریف سره فاعل مفعول سره او مفعول لفاعل سره شریک شي. فاعل د مفعول سره مفعولیت کې
او مفعول فاعل سره فاعلیت کې شریک شي هر یو فاعل هم وي هر یو مفعول هم وي ولې څه دغه شان مشارکت باب اور پسې باب کم باب را روان دي باب تفاعل کې هم دی ښا هغه د تشارک کوي دوړو کې فرق دی ان شاء الله ته به وکړو دلته یو به مفعول ظاهری او بل به فاعل ظاهری دا کار وکي الته به دوړو فاعل وي فرق دی ان شاء الله وي به نو فاعل د مفعول سره مفعولیت کې شریک وي او مفعول د فاعل سره فاعلیت کې شریک وي لکه قاتل زید عمرا زید جنگ وکړو د عمر سره نو عمر سره وکړو کنه نه هر یو قاتل هم د جنگ کوونکی هر یو مقتول هم د جنگ ورسره وکړي شي دویم نمبر خاصیت چې د موافقت دی موافقت خوص په جنې کنه چې د بل باب سره معنا هم معنی شي یو معنی شي ور سره مجرد سره لکه سافر زید او سفر د دوړ یو معنا ده باب فعال سره موافق وي بعدته او ابعدته یو معنا ده بعدته باب مفعله او ابعدته د باب افعال له ما غلر کړلو او دغه شان موافقت تفاعل د فاعل سره معنا هم معنی کیږي لکه شاتم زید عمرا او تشاتم دوړ یو معنا ده زید او عمر یو بل تکنزلی وکړلې څو شو درې څلورم نمبر تفسیر دی دریم نمبر فاعل مفعول لرصائب ماخذ جوړ کی لکه مثال عافاک الله سمانا الله پاک دی الله پاک فاعل له او ماخذ عفو دا او کوم مفعول له دې معنا دا الله پاک عفو وکړه تا ته الله عفو وکي اگر که ماضی معنی ته به نه ده دعا کې به استقبال والا معنی کې آمد ماضی به معنی مضارع چند جا دا مورید دي سو زینو کې ماضی چې کوم د مضارع په معنی راځي یو دعا ده د خپل معنی دا ده چې الله پاک زید لرا عفو والا وګرځو خوند عفو والا خلم ده کنه صاحب ماخذ جوړ کو څلورم نمبر ابتدا ده ابتدا خو مسویلا چې مجرد کې ماده نه موجوده او یا موجوده خو معنی بدلوي قاص زید ده کنه زید چې کوم دی هغه تکلیف اوچت کو او مجرد کې دی معنا قسوه سختي ته ویل کیږي پنځم نمبر موافقت تفعیل د باب تفعیل سره هم معنوي ضاعفت الشيء او ضعفت الشيء دوړ یو معنا ده اشی مدوچن کړلو او برسیدلې نقطه لیکلې ده چې د موافقت هر یو قسم مستقل شمار کې نصوب جوړ شي و یو به مشارکت شي یو به تسیر شي یو به ابتدا شي درې بل به موافقت مجرد څلور موافقت افعال پنځه موافقت تفاعل شپږ او موافقت تفعیل و او کدا موافقت یو شمارونه ټول به څلور شي خبره به اسانه وي اور بسې باب تفاعل دا به مسمرګری کومه بس نه ختمي کی به دا یو سبب ونه 2-3 منټه به لګي دې باب څلور شپږ خاصیات دي باب تفاعل کم تشارک تخیل مطاوعت موافقت او به موافقت او به ابتدا دا ټول تیر شوی اول تشارک دی تشارک په معنا د مشارکت دی کم چې باب مفعله کې تیر شو یعنی فاعل مفعول سره مفعولیت کې شریک وي او مفعول فاعل سره فاعلیت کې شریک وي خو ما تاسو ته ویل لفظ په اعتبار سره کې فرق وي مفعلی وزن بیل دی او د باب تفاعل بیل وزن دی تاسو ته معلومه ده مفعله کې د فان مخ کې تاشتره تفاعل کې او مفعله کې نشتره دا څه ده کنه او بل فرق اداره په باب مفعله کې یو مفعول په شکل فاعل په شکل کې بلی کې یعنی رفع ور کې او دویم تبع نصب ور کې مفعول په شکل کې بلی کې او وې او په باب تفاعل کې بدواله د فاعل په صورت کې وي دوړو ته رفع ور کې خاصم زید وعمر دا سبب ښه اما تخاصم زید وعمر باب تفاعل کې دوما او کدا کتب مفعله کې وي نو خاصم زید عمرن به وي او پر رسیدلې
دو نمبر تخیل له د دې لغوي معنی دا وهم کول اصطلاحي معنی دا د ماخذ حصول په خپل ځان کې خودل یعنی خلکو تدا خودل چې ماخذ ما ته حاصل له الان کې ماخذ ته نه حاصل لکه مثال تمارز زیدون دې ماخذ دې مرض زید دا خلکو تخیل کې ورچې چې ما ته ماخذ مرض حاصل له ابه موږ له تخیل او تکلف کې فرق هم دی ویلي مو کنه څه فرق وکړي تکلف په محبوب کې کیږي محبوب فعل وی ځان کی خلق تقی چاله کما کې علم دی ما کې تفقه دی پلانې کار بګې دی او پادشل التخیل هغه فعل مذموم چی کنه کمزور فعل هغه ځان کی خلق تقی بہرحال دوا دریم نمبر متوات دی متوات خو پیژنې کنه نو دا به د باب مفعله متابع راځي او دا بخای چې باب مفعله کې فاعل مفعول کې کم اثر کړي دی هغه قبول کړي دی باعته ما زید لري کړو نو فتباعد اته شو خجی څلورم نمبر موافقت د چا دی مجرد دی کنه تعالی او علا دوړو یو معنی ده بلند کېدل او ورپسې موافقت افعال تیامن او ایمن یو معنی ده یمن کې داخلي دل او شپږم نمبر ابتدا ده او دا ما قبل کې تیر شوی وکنه چې د دې باب د سره ماده مجرد کې وینه یا وی خو معنی بدلوي لکه تبارک معنا برکت ول کېدل او برکه مجرد نه چرواله نوخ کې نسلو ته ویل کی فائدې ول لیکلي باب مفعله کې چې فعل متعدی دو مفعول ته تفاول کې باغه یو مفعول ته مفعله کې چې یو ته تفاول کې باغه مجرد وی دغه وی دا لازم وی ما یګه کنه پیږي لکه مثال جاذبت زیدا صوبا ثم فلدي دوا او تجاذبنا الثياب یو تشلو او قاتلت زیدا یو مفعول ته کنه قاتلت او تقاتلت انا وزید تسره مفعول شته دینا کله ډول فایل جوړیږي و پر رسیدلې بس ته